أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مخکنا انعاماتو پمنس کې د دې سبازي مخالفتونو مخکې مخالفت کړو د سخی عبادت شروع کړو هغه باندې ولا سزا ورکړې شو. دلته کې دیتا چې کوم حکم کړی شوی و د خار ته لاړ شي د کیلي ته لاړ شي چې زئی نو عاجزۍ سره بزئی په لاره باندې ذکر بکوي د دې چې تاسو ګناهونه معاف شي یا د ګناه معاف کېدو خبره حتتن باندې دی مکلفو چې تاسو بدا سوای سوالونه حتتن چې زمونږه سوال دی الله زمونږه گناهونه معاف کې نو تاسو ته بس تاسو گناهونه معاف کو نو دی چې روان شو نو هغه عاجزی وغیره پرې خودا حتتن په زبانه دی نوري خبري شروع کړي حنتتن وغیره خبره شروع کړه نو داغي په وجه باندې د آیتونو کې الله تذکرہ کوي داغي چې په دې باندې عذاب می نازل کو په سبب د دې چې دی د الله خبر نه وته کوم خبره چې وته الله طرف نشي او هغه پرې خودا بیا ور پسې د بل نعمت تذکرہ کوي چې هغه وبدي دیته د وبو ضرورتو نو کله چې ته هر ځکیه تا ته د صورت نو د الله نه بغواړي موسی علیہ السلام هم د الله نه وبو غوښته وی الله مال منګلا وبو د قوم له وبو پکار دي الله رب العزت ته حکم کو چې دا غټه پامسا باندې وها ناغه چې وهاله نو داغی نه چینه اوبر روانې شوې چینه تی جاری شوې اول لګو سورته اعراف کې یوش په تمایات کې وایي فم بجست من حسنۃ عشرۃ عینا چې داغی نه 12 چینه اول انبجاسی لګي روانې شوې نو بیا چې جمع شي نو بیا وای انفجار نو بیا جاری شي بيدل رست راضی بیا نو داغي تذکرہ کوي مخکې آیتونو کې سبازي خبرې شوي وي چې زمونږه په دې دور کې هم خلق لګیا دي د دین بازي خبرې پرې خو دي نورې شروع کړلی درود شریف مبارکی ماویلیو چې خلکو ځانه درودونه جوړ کړلی خلکو د ځانه طریقې جوړې کړلی د ذکر اذکار خلکو بازي د ځانه ذکرونه جوړ کړلی داسې ذکرونه چې هغه الله نه ویلي د الله رسول نه ویلي
بعضی کلمات داسې راځي چې د هغې قرآن سنت کې د هغې تذکره نه وي، اگرچې یو خبره به داسې راشي لکه ان الله جمیل یحب الجمال، الله جمیل لے جمال خوخی، نو ته دانس شویلے یا جمیل یا جمیل یا جمیل، ولې دا قرآن کریم کې سنت کې د دې تذکره په دې طریقې باندې نه راغلي. دا الله چې کوم نمونه دي هغه توقیفي دي. قرآن کریم کې یو کم سل نمونه دي دا الله اسماء صفتی اسماء حسنا وتوي، هغه ویل شي یا رحمان ویل شي یا رحیم یا رزاق یا غفور وغیرہ ویل شي، لیکن یو سره دا وی یا جمیل وی یا بدوح وی، نو بدوح د سراړو بغشته نه باندې خلک لګیا دي، نو تعویذونو کې لیکي یا بدوح، څوک لګیا دي نو یا بدوح وظیفه ورخی. دا بعضې څیزونه داسي چې دا نه پکار، نو که وظیفه یي نو هغه د قرآن او سنت مطابق پکار ده. دارنګه بعضې خلک لګیا دي خط چې لیکي نو لپاسه پې ولیکي 786، وی دا 786 څه شی دی؟ وی دا بسم الله دا. یا دا بسم الله خو نه پیغمبر ویله نه الله ویلی، دغه ته چې کومه بسم الله وی، ته چې کوم 786 وی، دا د ځانه خلکو څه شی جوړ کړل، په دې باندې هغه حق نه ادا کیږي، په دې باندې سنت نه ادا کیږي. الله رب العزت د طرفنا بسم الله الرحمن الرحیم پورا ویلې شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بسم الله وایي بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ویلا قرآن کریم هم د بسم الله نه شروع دی، ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیمی، نو دی به 786 لیکي، نو دا هغې څه ثبوت نشتی، نو په هغې کې څه ثواب هم نشتی، نو که وایې نو د هغې څه جواز هم نشتی. نو دلته کې وایي فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، نو بدل کړه هغه کسانو چې ظلم یې کړلی خبره غیر الذی قیل لهم. دلته یو اشکال راځي، مولیان طالبان به پوي، نو دلته کې به خبره بیا داسي فبدل الذین ظلموا قولا، بدل کړه کسانو چې ظلم یې کړلی خبره واخذوا قولا غیر الذی قیل لهم، او وای غستا یو خبره غیر دا هغې نه چې دوی ته ویلی شوې وه، بله خبره یې واغسته. بعضی مفسرین لیکلی فبدل بمعنی دا خزا، نو واغستا کسانو چې ظلم یې کړلی خبره غیر دا هغې نه چې دوی ته ویلی شوې وه، یا چا ویلي بدل بمعنی دا قاله فقال الذين ظلموا، نو اوی هغه کسانو چې ظلم یې کړلی یوه خبره غیر د هغې نه چې دوی ته ویلی شوې وه، دې ته چې کومه خبره ویلی شوې وه نو هغه یې پرېښوده، بله خبره یې واغسته. هر یو چې وی مخکې خبره یې بدله کړه واخذوا قولا غیر الذي قیل لهم، وای غسته غیر د هغې نه چې دوی ته ویلی شوې وه، دې ته چې کوم څه ویلی شوي وه هغه یې پرېښودي وه، بله یې واغسته. هغې وی قرآن کریم یې پرېښو نو نور څیزونه یې راواغستو، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پرېښودو نو نور څیزونه یې راواغستو، بدعات یې راواغستو.
توحید پریخو نو شرک راواغس، سنت پریخو دو نو بدعات راواغستو. دانگی بھئی دنیا کی نور سیدون ہم داسی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو زما دے امت کے دا سے حال برا شی چی خلق بدا کارو نہ کئی شراب بس کی ہوئی، شراب بسنگس کی. صحابہ کرام تپوس کو چی اللہ رب العزت قرآن کریم کے حرام کر لی، اللہ رب العزت حرام کر لی نو خلق بسنگ مسلمان بسنگس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یسمونہا بغیر اسمہا، سکی بے پدے بانے چی نم بولا کی دی بل نم بولا کی دی. شراب دی نو دی شراب نم بدل کی، شراب ندی نو بل نم بولا کی دی. سوک بولا بیر کی دی، سوک بولا الکوہل کی دی، سوک بولا ٹرنم کی دی، سوک بولا سبلسنم کی دی. دارنگی رشوت نن سبا عام دے. حال دا چی حال دکی ویلیشی دیار راشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت اغسطن کے ورکون کے دوارا با جہنم تزی نو دے سکئی دیوئی نجی دا رشوت نہ دے، دا خود چیپ پان دے. یو چی ورکے میں نا جی دا رشوت نے، دا خود تحفہ دا ما ڈالے راوڑلا. کلوئی مالا خود چیپ پان خوراک کنا حال دکی غواری اغبیا تو چیپ پان نہ کوئی. نو سوگو تا چیپ پان ہوئی، سوگو تا تحفہ ڈالے ہوئی، سوگو تا بل نم کی دی. آغا حرام شے آغا بزان حلالی پدا غبانی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، کم سجے ویلے شیدی دیتا ناغا پریدی نور واخلی. آغا چاچے دا کڑیو بنی اسرائیل دغا سے کڑیو، آغا حتتون پریخودو حنتتون شورو کو، حنتتون فی شعیرتین ہوئی. فبدل الذین بدل اکڑا کسانو چی ظلمی کرلے خبر آوائی غست غیر داغی نجیدی تو ویلے شیوا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، نازل کمانگا پا آکسانو بانے چی ظلمی کرلے رجزا من السماء عذاب دا آسمان بما كانوا يفسقون بسبب دی چی دی فسق کاؤ ناکار عذاب پر آگئے. رجزا من السماء رجز دے دا دا رجز دا نزدے دے. نو پدے کی دا گندگے یا خبر پرتی یو خو عذاب دے، عذاب پیراغی خبر اخلاص شوا، او یو عذاب کی ورپسے نور خبر امرالا چی رجزن دا شرمون کے عذاب دے، ناکار عذاب دے، دا گندگے عذاب دے. دا سے عذاب پرالے جی بدیمائیں گندگی وہ لگے دا. دا عذاب مقرر دا آسمان نا بما کانو یفسقون پسوب دا دی جی دی فسق کاؤ دی لگیا دی فسق کئی فسق سے وطلی دا دین نا، دا دین دا حدود نا دے وزی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، او کله چې ابو غوته موسی علیہ السلام د خپل قوم د پاره فقل نضرب بعصاك الحجر، نو یو تمنګا او وها په امساق پر سره غټا. موسی علیہ السلام نے د ځان سکار نشي کولای، دیم الله ته محتاج دی. ټول انبیاء علیهم السلام الله ته محتاج دي، الله نه غوښت الله رسول برازي. د غنو انبیاء علیهم السلام تذکرہ کوي، بیا وی دا ټول چې یدعوننا رغبا ورهبا، دې ټولو مونږ ته आवाज کاو، زمونږ نه غوښتا ماته عاجزي کوله، رغبا ورهبا یره کوله زمان الله وی. مطلب دا چې تاسو ما شانتی وکي، الله نه یره کوي، غواړئ نو د الله نه غواړه. تر دې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د یو سړي د خپې د پیزار تسمه وشلی دا، نو دا دیم دا اللہ نغواری یا اللہ دی اسباب مالا برابر کی.
اسباب راکې چې دې دا تسمه برابر شي، دا تسمه پې وشي. دا نه چې دی وایي ما سره پیسې را سره جیب کې د الله نه څه شی له غواړم، خو بازار ته به لاړ شم هلته والم که نه، پیسې زما په جیب کې ده او تسمال د دکان کې ده. نه دی کې کله بیا نور مسلې جوړې شي چې غواړې د الله نه غواړه، هر څه چې غواړې د الله نه غواړه. اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. کله چې غواړې د الله نه غواړه، کله چې مدد غواړې د الله نه غواړه، سوال کې نو د الله نه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ورپسې وعلم، په دې خبره باندې ځان پوه کا ان الامه لو اجتمعت علی ينفعوک بشیء، کله ټول امت راجم شي په دې باندې چې تعالی نقصان درکول غواړي، ضرر درکول غواړي، لن یضروک شیئا. ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك. تا باندې چې سلیکلی هغه به تا ته در رسي، نور د هغې نه زیات نشي در رسېدی. او واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك. کله ټول خلک راجم شي په دې باندې چې تعالی فایده درکول غواړي، تا ته فایده در رسول غواړي، نو فایده نشي در رسولی مګر هغه څه چې الله ستا لپاره لیکلي. الله لیکلي هغه به در رسي. عزت غواړي نو عزت هم د الله سره دی، مال و دولت غواړي نو د الله سره دی، اولاد غواړي نو د الله نه به غواړي. دا ډېر څیزونه داسې دي چې د ده په خپل ځان باندې یقین دی چې دا خو بس زما سره مال و دولت دی، نو دې باندې هر څه کېږي. بعض ځای ته چې راشي نو هلته کې بیا اخوا ته وس نه رسي، نو بیا الله نه غواړي، نو بیا کله مولیانو پسې ګرځي، مال چې د ساختونه وکوي، کله وایي څه تعویض راله وکړه، کله وایي څه دم درود راته وښایه، څه وظیفه راته وښایه. اولاد مې نشته چې الله اولاد راکړي، او دا ټول کارونه د الله دي، اختیارات ټول د الله دي، لیکن د خلکو پیژندلی نه دي. اولاد ورکوونکی دی که هغه زوی دی او که لور ده، دا د الله په لاس کې اختیار کې دي، الله یې ورکوي. الله نه غواړه نو الله به یې دله درکړي. نو دی اول نه د الله نه غواړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه خود الله وعده به وکړي، کور ته چې راځي نو په دې طریقې به راشي، دعا به کوي چې دې دواړو جوړ برابر شي، د الله نه به غواړي. ولې الله کوونکی دی، اولاد الله ورکوي. نو دی چې څه ورځې تېرې شي خلک هم قلاریږي نه، اګر څه بچي مچي دې شته که نشتي، بیا ښځو دا زیات په هغې کې دا مرضي. ولې څه چل دی، کله وایي دا ښځه ناجوړه ده که سړی ناجوړه دی، هلته خلک په ټینشن کې واچوي. نو بیا سړی هم لګیا دی، ښځه هم لګیا دی، نو ځي ډاکټرانو له. اول خبره دای الله ته رجوع په هر کار کې، څه چې غواړې د الله نه غواړه، معمولی شی دی او که غټ شی دی د الله نه به غواړې. نو دی په ډاکټرانو باندې ستړی شي، کله یو لذي او کله بل لذي، کله بل لذي، په زرګاو په لکاو روپۍ ولګي. بیا آخر کې راشي چېرته یو ملا خواله ورشي، مولوی صاحب څه وظیفه راته وښایه، ما خو ډېر کار علاجونه مې وکړه خو ونه شوه، ما ته وظیفه وښایه. نه هلته کې مولوي صاحب الله والی جو هغه ورته وایي الله ته تب ته توجه پکار ده، اول نه دا وظیفه به کې دا در کوم دا به وی، خو د ټول نه اول توجه الله ته پکار ده. نو دی هله بیا الله طرف ته را
مایل شي ځان ستړی کی په دوایانو باندې په علاجونو باندې ډاکټرانو باندې او دوايي ډاکټر تعالی درکولی شي سا علاج کولی شي لیکن شفا خو نشي درکولی تعالی اولاد نشي درکولی نو هر چا هر پیغمبر چې غوښتلی اولاد یې غوښتلی نو مې د الله نه غوښتلی زکریا علیه السلام دی دعا غواړي د الله نه غواړي وی یا الله هب لی من لدنک رحمه انک انت الوهاب کله وی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یا الله ما یوازې مه پرېږدې ما له اولاد راکړي زوی راکړي نور انبیا علیهم السلام داسي الله نه غوښتلی وإذ استسقى موسى لقومه نو موسی علیہ السلام وبو غواړي دا نه دا آسان کار دی راځه کنه پس مګه کې نه دا خپل امسا نه حالو مدې کې بوس چینه راو خيږي کله خدا نور قصې کوي پلان کی بابا دا چلو کو امسای پزمګه کې ورخه کړه دا کوه قاب نه چینه را روان وبور روان شويخه هلته راوته بدیږي کې راوته څه بوي الله طرف ته توجه پکار دا الله والی دې دا الله په دا په لاس کې الله کرامت ور کوي لیکن الوهیت کار هغه الله دی دا چا کړل د په لاس باندې کار شو لیکن الله کړل کار الله کړل وإذ استسقى موسى لقومه کله چې وبوته موسی علیہ السلام د خپل قوم د پاره فقلنا اضرب بعصاك الحجر نو موږ ورته وې چې وام په امسا خپل سره غټا موږ ورته حکم کو دا غټه وها فضربه نو غټه والا چې وی والا نو فنفجرت منه اثنتا عشرة عینا نو جاری شوې داغې نه 12 چینه نو یو چینه په پکار وګنه 12 ولې دي نور پسې بیا خبره کوي ولې دلته کې خلقو 12 قبیلې دي دته تنظیم وای او د هرې قبیلې دې ځان ځان چینای آسانی ګنه چې یو چینه شي نو بیا په او 12 قومونه دي دې بیا غاڼه و پیولګي نو تنظیم پکار دی او تاسو به هغه استعمالوي موږ به دا استعمالو موږ به دغه استعمالو تقسیم وشو قد علم كل ناس مشربهم یقینا پیجن هر یو د خلکو خپل ګودر دا بوس کو زه دا بوډه کولو زه مشرب وته وي موږ د ګودر وای دا بوس کو زه هر یو سړی هر یو قبیله خپل خپل پیجندو 12 چینی دي هغه باندې یو چینه تقسیم کړی شو کلوا واشربوا من رزق الله دا الله طرف نو ته ویلې شو اوس خوري اوس کوي دا الله د رزق نه دا وبم دا الله د رزق دی خوراک هغه ملاویږي من او سلوا ملاویږي نو کلوا واشربوا خوري اوس کوي من رزق الله دا الله د رزق نه ولا تعصوا في الارض مفسدين مگر زئی پزما کې فساد کوونکی فسادونه مکوئ فساد سره د الله خلاف د الله د رسول خلاف د الله د حکم خلاف چکه دې ته فساد وای فسادونه مکوئ فسادونه ډېر یاد روان دي نن چې ګوره دنیا کې بس ور بل انسان د انسان دشمن شهر بیا دا بل انسان چې کافر دی هغه د مسلمان دشمن شهر لګیا دي چې په څه طریقې باندې دا بعضې پکې حقوق انساني والا پکې د انسانیت خبره کوي او هغه انسانیت والا څه شو زمونږ په دین او شریعت کې دا دي چې کله تاسو جنگ کوئ یو وړوکی دی هغه جنگ نشي کولی نو هغه به نه وژنئ یو زنانه ده هغه جنگ نه کوي نشي کولی نو هغه به نه وژنئ
یو بوډا دی هغه جنگ نه کوي هغه به نه وجنئ. دغسې داغي مذهبي پیشوا دی دغسې مخې له راغی هغه به نه وجنئ. دغه واړه دي دا به وجنئ نه. ها کم یو وړوکی چې دومره لوی دی لوی شوی دی چې هغه جنگ کولی شي نو بیا به هغه وجنئ. کمه ښځه چې دا هغه د سړو په شان کار کوي لګیا ده جنگ کوي توره چلی ټوپک چلی بیا به وجنئ دغسې بوډا. لیکن چې هغه جنگ نه کوي نه به نه وجنئ. دغه کافر چې دغه دشمن دیلا دی چې په میدان جنگ کې اونې ویشو نو د به علاج کولی کی زخمی شوی دی علاج به کی علاج به کوي څوک به کوي دا مسلمان به کوي که نه. انسان دوستی انسانیت دغه ته وایي. دې لګیا دي کوم ځای کې چې علاج کولی کی هغې باندې بمباري کوي هغې باندې هغه خلک وجني کوم چې علاج کوي کوم چې مفلوجه شوي خلق دي هغه وجني. هغه ستا هغه انسانیت څه شو دا انسانیت نه دی. یو طرف ته لګیا یو سوی بل طرف ته بل سکے نو لا تعصوا فی الارض مفسدین مگر زی پس ما کې فساد کوونکي. دې زمانی بس وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کله چې سیر کو موږ ستاسو راتلو سره دریاب فانجیناکم نو موږ نجات درکو تاسو لرا واغرقنا آل فرعون او غرق کړو موږ فرعونیانو لرا وانتم تنظرون او تاسو قتل. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً او کله چې وعده واغسته موږ د موسی علیه السلام نه د 40 شپو ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو خپل را په عبادت باندې من بعد رست داغنا وانتم ظالمون او تاسو وی ظلم کوونکی شرک کوونکی. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک بیا معافی کو موږ تاسو ته رستو دغه نه توبه نه رستو شرک یو کو دغه نه رستو توبه یو وستانو موږ تاسو ته معافی وکړو لعلکم تشکرون د پاره تاسو شکر وباسئ. وإذا آتینا موسی الکتاب او کله چې ورکړه موږ موسی علیه السلام نه کتاب والفرقان او فرق کوونکی په منځ د حق او د باطل کې لعلکم تعتدون د پاره دی چې تاسو هدایت بیا مومئ. وإذ قال موسی لقومه او کله چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم زما قوم انکم ظلمتم انفسکم یقینا ظلم کړل تاسو په خپل ځان باندې باتخاذکم العجل په نیو تاسو خلره په عبادت فتوبوا الی بارئکم نو توبه ما سه خپل پروردگار ته فقتلوا انفسکم نو قتل کې ځانونه خپل یا قتل کې خپل هم جنس قتل کې خپل مجرم. ذالکم خیر لکم عند بارئکم دا غره تاسو د پاره تاسو در پنیز فتاب علیکم نے مہربانی وکړه په تاسو باندې انه هو التواب الرحیم یقینا لا توبه قبل انکه مهربان. وإذ قلتم یا موسی او کله چې تاسو اے موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة چرے یقین نہ کو منگا ستا په خبر مائے تر دې پوری چوي نو منگا الله پڑھاګه باندې فاخذتكم الصاعقه نو نه وای تاسو تندر وانتم تنظرون او تاسو قتل. ثم بعثناكم من بعد موتكم نو بیا ژوند کړي موږ تاسو رستو د مرګ تاسو نه ثم لعلكم تشکرون بعد تاسو شکر وباسئ. وظللنا عليكم الغمام او سورې کو موږ په تاسو باندې وریځ وانزلنا عليكم المن والسلوى او نازل کو موږ په تاسو باندې من او سلوى من او سلوى موږ تاسو باندې نازل کړو مخکې موږ ویلو بیا اسباب دي ورکول هغه ته انزلنا سبب نه معلوم الله دغه سمال در کول من او سلوى می در کول کلوا من طیبات ما رزقناکم خورای د پاکي زاغ نه چې رزق درکړې موږ تاسو له ما کانو وما ظلمونا د خلکو موږ ما سزیات نه ده کړې زمونږه څه نقصان نه ده کړې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دیو چې د خپل ځان نو په خپل نقصان وکاو. وإذ قلنا ادخلوا هذه القريه
او کله چې وي منګه داخل شي دې کې تفکرون خوري من عددنا حيث شئتم کمزې چې خوږي تاسو رغدن پریمانا وادخل باب سجدان او داخليږي په دروازه باندې سجده کوونکی وقولوا حطه اوائد معافی خبرین اغفر لکم خطایاکم نبخنبو کو تاسو د خطاګانو تاسو وسنزيد المحسنين زیاد بور کو نیکو کارو لرا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نو بدل کړه غسانو چې ظلم کړو خبره غیر الذي قيل لهم وای غست غیر دا غنه چې دې ته ویل شي وا فانزلنا الذين ظلموا نازل کومه پاک غسان ما چې ظلم کړل رزم من السماء عذاب د اسمان نو ما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دې فسق کاو وإذ استسقى موسى لقومه او کله چې وبو غوښتي موسی عليه السلام د خپل قوم لپاره فقل نضرب بعصاك الحجر نو وي منګه وها په امساق پولیس سره غټه فانفجرت من اثنتا عشرة عينا جاری شوی داغی نه دولس چینه قد علم كل ناس مشربهم یقینا او پیجن هر یو د خلکو خپل ګدر کلوا واشربوا من رزق الله خوره اوس کې د الله د رزق نه ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر زئی پزما کې فساد کوونکی الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اللهم قنا عذابك متمسك اللهم انا على ذكرك